الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ السلام فرمائی چې الله رب العزت ته په مخ د ځمکې باندې د ټولو نه خوښ ځایونه دا مساجد دي، او په مخ د ځمکې الله رب العزت ته د ټولو نه ناخوښ ځایونه دا بازارونه دي. د هغې محدثینو حضراتو څه وجې بیان کړي دي. مساجد ولې الله رب العزت ته خوښ دي؟ ما تاسو عام طور سره وګورو که نه، د مشاهدې خبرې ده چې مساجد داسې ځایونه دي چې الله رب العزت هر بنده د الله رب العزت چې مسجد ته راشي نو یو خو د هر قسمه ګناه نه محفوظ شي، بل په مساجدو کې یو قسم ګناه څوک نه کوي او نه کولی شي، ځکه چې د مسلمان دا شان نه دی چې هغه خپل عبادتګاه کې ګناه وکړي. دا د مسلمان عبادتګاه ده. نو د ټول نه اول خبره خو دا چې الله رب العزت په دې کې بنده د ګناهونو نه ساتي. دویمه خبره ده چې بنده دا جرأت نه کولی شي او نه کوي چې په مساجدو کې ګناه وکړي، خو هغه وړه وي او که غټه وي. د هر قسمه مطلب دا چې د هر قسمه ګناه نه الله رب العزت بنده په مساجدو کې ساتي. نو په دغه وجه الله رب العزت ته دا د ټولو نه خوښ ځایونه دي. د دې برعکس بازارونه داسې ځایونه دي چې هر قسمه ګناه چې کوم دی هغه په بازار کې کېږي. اولاد معافیو کې یا د نن سبا بازارونه دا خو دویم د ګناه اړې دي، ځکه یو څو تراخه حقیقتونه بیانوم، خفه کېږو به نه عزتمندو، خو لیکن دا حقیقت دی. ګورې ښه چې بازار دا د ګناه مرکز جوړ شوی دی، بازار د ګناه اډه جوړه شوې ده چې ما او تاسو یې اډو ګناه نه ګڼو. د ټولو نه لومړنی ګناه پکې هغه کېږي دا نظر. څوک هم که سړی دی او که ښځه ده هغه د خپل نظر حفاظت په بازار کې نشي کولی. چې څنګه د سړي دپاره په پردی زنانه باندې نظر لګول دا ټیک نه دی، دغه شانتې د پردی زنانه دپاره په نامحرم سړي باندې نظر لګول هم ټیک نه دی. لیکن ما تاسو ته صرف دا خبره یاد وه چې یاره دا پلانکې سړی چې کوم دی دی غلط قتل کوي، چېرته چا دا ونه چې دی پلانکې زنانه هم غلط قتل وکړه. نه، چې څنګه د سړي دپاره حکم دی داسې د زنانه دپاره هم حکم دی. زنانه به هم پردو سړو ته نه ګوري. او نن سبا د بازارونو نه ما تاسو نن سبا د یو چکر ځای جوړ کړی دی، بس زنانه هم بې مطلبه خوشي دي چکر دپاره، ضرورت به نه وي، خو لیکن بس یاره هسې کور کې زړه تنګ شو نن، بس راشه چې چکر ولګو د بازار. نو عرض دا کوم زما عزتمندو د ټولو نه لومړنی ګناه چې کوم دی هغه د نظر ده. چې څنګه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي که نه، نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی، حدیث مبارک دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې العینان تزنیان، سترګې زنا کوي. د سترګو زنا څه ده؟ د سترګو زنا دا ده چې سړی غلط قتل وکړي، زنانه غلط قتل وکړي، نامحرم سړي ته زنانه وګوري، نامحرم ښځې ته سړی وګوري، دا د نظر زنا ده، دا د سترګو زنا ده. بیا نن سبا یو عام رواج دا دی زنانه به په کور کې داسې پودړې ګرځي، داسې به پودړي چې سړی ورسره خوا کې نشي کېناستی، او چې بیا بازار دپاره وځي
نو د هغې دپاره به ځان له کپړې تیار کړي، ځان له به پیزان هم برابر کړي، ځان له به دوپټه بل شانته جوړه کړي. حتی بعضې زنانه الله دې معافي وکړي چې خوشبو ولګوي. یو روایت کې راځي چې کومه زنانه بار ځي او خوشبو ولګوي او هغه خوشبو په نامحرم سړي باندې لګي او نو دا داسې شوه چې دا زنانه چې کوم دی دغه سړي سره زنا کوي. نو دا څومره د ګناه خبره ده. بل نن سبا اکثر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث بیانوم په داسې موقع باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوږد حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې د ډېرو ګناهونو تذکره کړې ده چې زما امتي دا ګناه کیدی شي، دام کیدی شي، دام کیدی شي، دام کیدی شي، خو لیکن زما امتي دروغجن نشي کېدی. نن سبا په بازارونو کې په هر دکان کې په هر دویم او درېیمه خبره باندې دروغ. نو بله ګناه پکې شوه د دروغو چې دروغ زما او ستاسو نن سبا لین دین ټول چې کوم دی دا په دروغو روان دی. زما سوچ دا دی که زه خپل ګاهک ته صحیح ریټ ویم، ما په کوم باندې روړی دی او صحیح ریټ ویم، نو بیا چې کوم دی دا ما ته دونه ګټه نه پاتې کېږي. ما د خپلې ګټې معیار په خپله مقرر کړی دی چې زه به په هر څیز کې دومره دومره ګټه کوم، هله به زما کاروبار ترقي کوي. لږ ما او تاسو تاریخ وګورو، د نبي علیه الصلوۃ والسلام د زندګۍ نه ځان خبر کو، د صحابو د زندګۍ نه ځان خبر کو. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله په اول ځل دا شام سفر کو، ما د تجارت یې وړی، نو ټولو نه سیوا ګټه یې خدیجې رضی الله عنها له راوړی. په وجه د دې چې نبي علیه الصلوۃ والسلام سره د خدیجې رضی الله عنها یو خادم، هغه ورته وایي چې یاره چې کله پوښتنه وکړه چې یاره د خدیجې رضی الله عنها کله پوښتنه وکړه یاره دا دومره ګټه په څه وجه وشوه، وجه څه وه؟ نو هغه خپل خادم ورته وجه بیانوي، ورته وایي چې نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته یادوي چې نبي علیه الصلوۃ والسلام په یو څیز کې دروغ نه دی ویل. د هر څیز چې کوم څیز کې عیب و د هغې عیب یې ښکاره کړی دی، چې کوم څیز په کوم ریټ باندې شوی د هغې ریټ یې ظاهر کړی دا په دې باندې دی، دې کې دا عیب دی. او ما تاسو ته شریعت هم دغه راکوي، حکم راکوي چې ته یو څیز خرڅوې په هغې کې عیب دی، هغې عیب ظاهر کا، د هغې ځان له ریټ کم کا. یاره که بې عیب نو دا به په دونه خو لیکن عیب دی پکې نو دا په دومره نو ستا د ګاهک زړه به ډاډه وي. هغه به وایي چې زه داسې دکاندار لا راغلی یم چې هغه ما ته د خپل مال عیب بیانوي، همیشتن به ستا نه سودا کوي او بیا به په تا باندې یو اعتمادي او د هغه به دا سوچي چې یاره زما نه دا سړی کومه ګټه کوي دا به جایز وي، ناجایزه به ني. خو لیکن چې زه یو عیب هم پټوم او قسمونه هم کوم نو یو طرف ته ګناه کوم، خو لیکن دا عیب پټېږي نه. ګورې خاص طور صرف هغه ټایم سره د هغه د سترګو نه خوا دې خوا کې، لیکن هغه به هغه څیز استعمالوي، هغه ګوري نو بیا به هغه عیب ظاهرېږي. چې کله دغه عیب ظاهر شو نو بیا به هغه ته پته ولګي چې یاره دې دکاندار ما سره دوکه کړې ده، نو د همیشتن دپاره ستا نه زړه وټکېده او بیا به په زړه کې سل قسمه وسوسې راځي، یاره چې دې کې به رانه ګټلې څومره وي، دروغ به راته څومره ویلي. نو عرض دا کوم چې یاره زمونږ په بازارونو کې بله غټه ګناه دا ده چې زما او ستاسو کاروبار چې کوم دی هغه په دروغو باندې روان دی. دروغ دا ما او تاسو ځان دپاره جایز کړي دي ښه، او بیا یو عجیبه نوم ورکو چې کله زمونږ دروغ ونیولی شي که نه، یاره دا خو مې ګپ لګو، دا خو مې ټوکې کولې، په نورو خبرو کې ولې ټوکې نه کوې، په نورو خبرو کې ولې ګپ نه لګې، چې په کوم څیز کې ستا فایده وي د هغې لپاره ټوکې کوې، د هغې لپاره ګپ لګې. او دریم نمبر چې کوم دی هغه دوکه، څنګه ما مخکې عرض وکړو که نه، په دوکه باندې خپل څیزونه خرڅوو. یاره دا خو 3 4 5 نمبر څیز یې مونږ وایو، یاره دا خو مړه A1 څیز دی، ته وګوره په بازار کې داسې پیدا کړه، که داسې دې پیدا کړه دا د لاسې در کوم، که دا داسې وشو نو دا به دا داسې نه،
چې څه کم سیز دی هغه شانتي ورته ووایه. نو ما مخکې عرض وکړو دا ګاګ په پتا باندې اعتمادي همیشتن به تعالی راځي او دا د اډوي نه، خو لیکن دا شریعت حکم دی چې زه به د خپل سیز عیب بیانوم، نو زه د شریعت حکم پوره کوم. نو چې کله زه د شریعت حکم پوره کوم نو الله رب العزت به ما نه خرابوي، زما کاروبار به نه خرابېږي، زما ګټه به نه خرابېږي، زما ګټه به همیشتن حلالې لږه به وي، خو لیکن هغې کې به برکت وي. هغې باندې به الله رب العزت ډېر څیزونه کوي، ډېر کارونه وکېږي په هغه لږه ګټه باندې. خو لیکن نن سبا زما او ستاسو سوچ دا دی چې یاره که ګټه لږه وه نو دا پلانکې کار به څنګه کوم او دا به څنګه کوم او دغه به څنګه کوم. نه، کارونه الله رب العزت کوي، دا څیزونه هسې یو بهانه. نو الله رب العزت به بیا په دغه لږ څیز کې چې کوم دی ډېر زیات برکت اچوي. الله رب العزت دې زما او ستاسو محبت مساجدو سره پیدا کړي او زما او ستاسو ضروریاتو پورې ما او تاسو دې د بازارونو سره محدود کړي. چې ضرورت وي نو ضرورت په طور باندې بازار ته تلل، هسې د چکر دپاره نه. الله رب العزت دې ما او تاسو د دغې د ګناهونو د بازار څومره ګناهونه دي الله رب العزت نو دې د هغې نه وساتي او الله رب العزت دې زما او ستاسو محبت مساجدو سره پیدا کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.